چې الله حکم وکړ چې سجده وکړي نو باید بیا غوړو اشکال پاتې نشو منع ځکه و چې الله منع کړ چې الله حکم وکړ نو بس هغه منع اړو ختمه شوه دویم جواب دا چې اسجدوا لآدم سجده وکړي آدم علیه السلام ته نو د سجدې څه مطلب یو سجده دا سر کته کول په ځمکه لګول د چا مخکې هغه سجده غیر الله ته ناروا ده دلته د سجدې نه مراد دی سلوټ کول اوسنۍ ژبه کې ورته سلوټ وایي چې لاس په تندي باندې کیږي او دا د احترام او د عزت دپاره لکه افسر راشي سپاهي هغه لاس په تندي باندې کیږي او پرو وایي السلام علیکم جایز ده حدیث کې راځي سلام په لاس باندې مکوئ سلام په ګوته باندې مکوئ او بیا بل حدیث کې راغلی شوی دی نو هغې تطبیق دا دی یو اسی په لاس چې لاس دا داسې کوي ټاټا کوي ټاټا کوي ټاټا سي یا په ګوته باندې لګوي اردو ژبه کو یو هغه چې یو سړی لرې دی یا ته احترام کې دا او ته په خولې وای السلام علیکم او لاس داسې کې یا السلام علیکم لاس داسې جایز ده په خولې ورسره به وای تش لاس نه نو د دلته د سلام نه مراد سلام وضل اکف علی الجبهه لاس په تندي باندې کې خودل لکه سلام د عجمیانو احکام القرآن کی ابن العربی ذکر کئی ہے اتفقت الامت والا ان سجود لآدم لم یکن سجود عبادت پدی باندې امت متفق دے چې آدم علیہ السلام ته سجده د عبادت نو انما کان علی احد وجهین دا په یو مخ باندې لاس کې خودلو لکه اما سلام العاجم بالتکفی والانعناء والتعظیم دا سلام د عجمو چې دی چلی سر کته کوي سجده کوي یا مخ په ځمکه تندی په ځمکه لګوي هغه د هغې کار دی دا هغه نه دی بلکې هغه سجده هغه بغیر د الله نه بل چاته ناروا ده دلته مراد لاس په تندي باندې کې خو سلوټ ورته وکړي یا دریم مطلب دا دی لام د پاره د طرف راځي نو معنا دا اسجدوا لآدم سجده وکړئ په طرف د آدم علیه السلام اسجدوا لآدم سجده وکړئ په طرف د آدم علیه السلام نو دا آدم علیه السلام ته سجده نه وه څنګه چې موږ سجده کوو په طرف د خانه کعبې نو موږ خانه کعبې ته سجده نه کوو سجده کوو په طرف د خانه کعبې پخوا چې د امیانو بچو ته به موږ خو نیت به ورته خو مخ مې د کعبې شریفې په لور کا الله اکبر کعبه شریفی په طرف کا الله اکبر نو مخ مې د کعبه شریفی په طرف کو دا به پکې وي دا به نه چې کعبه شریفی ته سجده کو د کعبه شریفی په طرف باندې سجده کو الله اکبر نو طرف دا غیتا او بدی کوم د خانه کعبه تعظیم او عزت دی چې چا په طرف سجده کې هغه کوم دا احترام او دا عزت دی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتونه ولیږي